أكملها وعلى آله وأصحابه البررة التقى والنقى وعلى أولياء أمته السائرين في القدس والعلا ولعنة الله على أعدائهم الجهلاء الذين أهرقتهم وأهلكتهم نار الحسد والبدع والهوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية صدق الله مولانا العظيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العلم علمان علم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام علميت بعمل عالمان علميت بعمل عالمان لك گنج د کتابونو په خربار شي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تیر بیان د علم او د علماء په فضیلت باندې شوی. هغه علما چې هغه په خپل علم باندې عمل کوونکي دي په مقتضا د خپل علم زندگی تیری نو د هغې فضیلت او مقام مون بیان کړو. په دې جمعه باندې به مونږ د هغه علماو باره کې خبرې کوو چې کوم عالم په خپل علم عمل نه کوي. کوم عالم چې علم وکړي او بل ته ښیي او خپله پې عمل نه کوي د هغه مذمت. دا حدیث پرانا کی مختصراً با بیان کم. علم دا میراث د انبیاء کرامو دا د انبیاء میراث هغه علم
خو هغه علم چې هغه علم نافع دی، هغه علم چې په هغې سره انسان کې خشیت راځي، هغه علم چې هغه د الله تعالی د قرب او د الله د نزدېکت او د خوشنودۍ ذریعه ګرځېږي، دغه د انبیاو میراث وه. ورنه څه علم الله شیطان ته م ورکړی خو هغه علم هغه ته هېڅ فایده ورنه که. علم نافع دغه د انبیاو میراثه ده. یو ځل ابی هریره رضی الله تعالی عنه مبارک د مدینه منورې په خاریه تیرېدلو، نو چې وی کته بازار ګرم دی، هر سړی په تجارت کې خرڅول او اغستو کې مشغول او مصروف دی. نو ابی هریره سے فوقف علیها په دې بازار کې ودرېد او आवाज وکړو یا اهل السوق ما اعجزکم، اے د خاریه خلکو شیز منع کړي تاسي، کوم یو شی دی چې تاسي عاجز کړي یې. قالوا وما ذاك یا ابا هریره، د خاریه خلک ورته وایي دا کوم چا چې تجارت کولو مسلمانانو. ابی هریره صاحب ته فرمایي څه شیز دی، څه خبره ده، مونږ د کوم یو شیز نه عاجز یو. نو ابی هریره صاحب ورته وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک میراث تقسیمیږي وانتم ها هنا، تاسو دلته یئ او الته د نبی علیه السلام مبارک میراث تقسیمیږي. تاسو نو ورځئ چې خپل نصیب ته نه والي د نبی علیه السلام د میراث نه، تاسو هم لاړ شئ که نه. الا تذهبون فتأخذون نصیبکم منه، آیا تاسو نه ځئ چې تاسو ورشئ د نبی علیه السلام د میراث نه څه حصه حاصله کوئ؟ نو خلک ورته وایي این هو، د نبی علیه السلام میراث چرته تقسیمیږي؟ نو ابی هریره سے ورته وایي فی المسجد، په جمعات کې تقسیمیږي، ورشئ. د نبی علیه السلام مبارک د وفات نه بعد خبره وه، وایي د نبی علیه السلام په جمعات کې د هغه مبارک میراث تقسیمیږي، خلک لګیا دي خپلو کې میراث تقسیموي او تاسو دلته ناست یې سوداګانې کوئ، اغوستل خرڅول پرېږدئ، دا لاړ شئ د مبارک جمعات کې د هغه میراث راغونډ کئ. فخرجوا سراعا ووقف ابو هریره رضی الله عنه. دا خلکو ټولو منډه که جمعات ته په منډه منډه لاړ، جمعات ته ورغه. ابي هريره صاحب ورته بازار کې ودرېدو، دومره ولاړ دی حتی رجعو چې دا خلک بیرته واپس راغه. او چې کله واپس دا خلک بازار ته بیا راغه، نو ابو هريره صاحب ورته وایي ما لکم، تاسو باندې څه چل شوی، ولې نو هغه میراث پرېښودو بیا راغی؟ نو هغې ورته وایي یا ابا هريره قد اتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. مونږ خو جمعات ته لاړو، جمعات ته داخل شو، د نبی علیه السلام په جمعات کې خو مونږ څه ونه لیده چې تقسیمیږي، میراث خو مونږ ونه لیدو چې هلته تقسیمیږي. نو ابو هريره صاحب ورته وایي وما رأیتم فی المسجد احدا، تاسو په جمعات کې څوک ونه لیده؟ ابي هريره صاحب خلکو ته وایي، هغې ورته ویل ولې نه، مونږ پکې ولیده رأینا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. خلک ورته وایي قربان مونږ پکې یو قوم ولیدو چې هغې منځونه کول، څه خلک هم ولیده هغې قرآن زده کول او قرآن یې لوستلو، څه خلک هم ولیده چې هغې حلال او حرام زده کول، یعنی فقه زده کوله، د شریعت احکام زده کول. نو ابو هريره صاحب ورته وایي ویحکم فذاک میراث محمد صلی الله علیه وسلم. ابي هريره صاحب ورته وایي خدایم ښه که دغه د نبی علیه السلام مبارک میراثو چې دا قرآن ښودی کېدو، دا د هغه میراث دی، دا علم د حلال او حرام او د احکام بیانېده دغه د نبی علیه السلام مبارک میراثه ده، نور د هغه میراثه څه شیز ده؟ تاسو د نبی علیه السلام میراث وانه غستو، مکو خبرې لکه چپ کینه.
دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک میراث وا تاسو به تل خپل برخه اغستې وا نو ګوره علم د نبی علیه السلام مبارک میراث دی ډیر لوی دولت دی که دنیا غوره وي الله بخپل محبوب لره ډیر دنیا ورکړې وي علم به نه ورکول ورته د ټولو نه زیات علم جزاک الله په دې مخلوقاتو کې د ټولو نه زیات علم خپل محبوب مبارک ته ورک څومره حصہ د علم چې الله د مبارک ته ورک دومره بل چاته نه دا ورکړي پته لګي که دنیا غوره وي محبوب په دنیا غوره کړي وي داغه مبارک دا فقر د اختیاري وو الله ول اختیار ورکړي د زمکه د خزانو د کنجانو چابیانې ورته پیش کی مفاتيح هغه مبارک دنیا غوره نه کا هغه مبارک علم غوره ک علم غوره ک د الله تبارک وتعالى نه ک دنیا غوره وي نو د الله محبوب بچرم علم نه غوره کړي او پته لګي چې علم ډیر غوره او بهتر دی الله ځکه خپل محبوب مبارک ته ډیر علم ورک علم د انبیای کرامو میراث ده علم د الله تعالی د قرب یو ذریعہ ده علم د الله تعالی د خوشنودۍ د حاصلولو یو ذریعہ ده علم د معاشري د برابرولو د معاشري د درستولو یو ذریعہ ده علم رڼا ده علم یو عظیم دولت دی دا په خرج کولو باندې کمیږي نه دا نورم سی او زیات ګرځي نو علم هغه علم د انبیو میراث ده چې هغه سره عمل هم وي علم نافع وي اوس یو انسان علم حاصل کی او د دې په عمل نوي دغه به عمل عالمان مبارکي یو جلک دا خبر تاسو په غور وسورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی د طبرانی روایت ته مبارک فرمائی علماء هذه الامه رجلان د دې امت علما دو سړي دو قسم دي مثال ورکي رجل اتاه الله علما فبذله للناس یو کس ته الله ورته علم ورک عالم شو دی لګیاله په خلقو کې دا علم خوري خلقو ته علم بیاني د دین نشر او اشاعت ته املا تړلې ده په دې علم باندې د لګ دنیا نه حاصلې دی د دنیا د حصول ذریعہ نه د ګرځولې او نه د خپل علم خرسي فذلك تستغفر له حيتان البحر مبارک فرمایي دا هغه عالم دی چې د لپاره په دې سمندر کې کبانم بخنه غواړي مهیان کبان دا ولا بخنه غواړي والدواب البر د دې اوچي چې دا څومره زناور دي څومره حیوانات دي دا ټول ولا بخنه غواړي والطير في جو السماء په دې هوا کې په دې فضا کې دا مرغانم ولا بخنه غواړي دا یو عالم شو هغه عالم چې په علم عمل کوي ورجل اتاه الله علما فبخل به عن عباد الله ذیم اغه مولا دی اغه عالم دی چې خدای ول علم ورک او دې په دې علم سره بخل کوي دا علم د الله تعالی د بندګانو نه پټي بخل پې کوي واخذ عليه طمعا او د دې علم په ذریعه د خلقو نه طمع لري او په دې سره خلقو نه پیسې اخلي فذلك يلجم يوم القيامه بلجام من نار دا هغه عالم دی چې په قیامت کې به الله تعالی د په خلق کې د اور واګي واچي د اور قیزی به ورته خدای واچي دغه عالم دی به الله تعالی په دې علم باندې جهنم ته بوزي وينادي مناد هذا الذي اتاه الله علما فبخل به عن عباد الله واخذ عليه طمعا واشترى به ثمنا وكذلك حتى يفرغ الحساب یو आवाज کون کې بد الله د خوانه आवाज بار بار کوي دا ناره بلګی چې دا هغه مولا دی چې علم ولا خدای ورکړي او عمل پې نه دی کړی دا هغه مولا دی چې د علم په وجه به تمعي کولی دا هغه مولا دی چې علم د خلقو نه پټ کړی و تر سوچ حساب او کتاب ختميږي خلق جنت او جهنم تزي ترغیب د مولا دغه ته په عذاب باندې گرفتار وي او ترغیب پورې به د اوازونه کیږي او د قیامت په دې خلقو کې والله دا سړی رسو شرمنده وګرځي چې په علم عمل نه کړي الله دې موږ ته په خپل علوم باندې عمل را نصیب وګرځولې کی نبی علیہ السلام مبارک فرمایي
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث راوی دی مبارک ہوئی العلم علمان علم دو قسم دی علم فی القلب یو اغا علم دی چاگا پزڑکی وی چی سبب دا معرفت دا خودے دی چی سبب دا قرب الہی گرزی گی اغا علم چی سبب دا خوشنودے گرزی گی اغا علم چی سبب دا خشیت گرزی گی اغا علم دی چاگا سبب دا اللہ تبارک و تعالی دا دین دا خدمت گرزی گی دا معاشری دا اصلاح سبب و ذریعہ گرزی گی یو دغا علم دے فذاک علم نافع مبارک فرمائی دغا علم علم نافع دی دا دیر غور و بہتر علم دے وعلم علی اللسان دویم اغا علم دے چی اغا تش پا جبا باندی بھی خلقو تبیانی ہے اخپلے پہ عمل نہیں دی زڑت اینیخ کا تشوے صرف دا جب علمی بھی تر دی جب پوری فذالک حجت اللہ علی ابن آدمہ دغه د الله دلیل دی په دې انسان او بنی آدم باندې دغه علم په سبب په د باندې د خدای یو حجت ګرځيږي په دغه حجت قائميږي ته دغه علم په وجه باندې الله تعالی دغه عالم به عمل په اور د جهنم کې سيزي کوم علم چې هغه سره عمل نوي کوم علم چې هغه کې د الله تبارک وتعالى د رضامندۍ د الله خشیت د الله تعالی قرب د الله خوشنودي دا پکې نوي په کوم علم باندې عمل نوي نو دغه علم د الله تعالی نه د لريوالي ذریعہ ګرځيږي دغه رنګ ګور علم او عالم ما د مخکم تیر جمم بیان کړي درته د علم او عالم مبارک دا یو خبره مې بلم ذهن تراغه حدیث مبارک کی راضی او صحابي مبارک دی وزراغم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک تراغما مبارک رن تپوس کہ یا قبیصہ ما جاء بک صحابی قبیصہ نام دا ومات نبی علیہ السلام وچ یا قبیصہ تو ما جاء بک قبیصہ سشیز را وسط سنگ راغی قلت ما ورتول کبرت سنی ورق عزمی ما ورتوی القربان عمر میں ډیر اډو کی می وراسته شوی دی فاتیتک لتعلمنی ما ينفعني الله تعالی به تاسو تراغم چې ما ته داسې یو عمل خای چې پاغي باندې ما ته الله ډیر نفر راکړي قربان بس تی بیمار زور شما اډو کی می وراسته دی تاسو تراغله ما داسې یو عمل په اسلام کې را توخی چې هغه ما ته ډیره نفر راکړي په دې سپینګیرتوب کې مبارک ورته وی فقال نبی علیہ السلام مبارک عجیب جواب ولا ورک د الله محبوب مبارک د تسوی ورته وی یا قبیصتو ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك نبی علیہ السلام ورته وی اے قبیصہ ته چې د کور نه په دینه تروته چې زم د نبی علی السلام نه سجده کما ته چې را روان شوي نو ته چې په لاره کې په یو تیرې دی به لاره کې به کاڼې پروتو که لاره کې به غونډه وه که په لاره کې به یو ونه ولاړه وه دې ټولو به ګورې تا دپاره د الله په در کې بخښنه او مغفرت غوښتلو یاد ساته نبی علیه السلام ورته وایي ته زده کړې له راغې ته دې دپاره را روان شوي د کور نه چې زه ځم هلته زده کړم د مبارک نه نو ته چې د کور نه راووتې په لاره کې به څومره کاڼي پرتو دې کاڼو تا دپاره د الله نه بخښنه غوښته چې خدایه دې ستا د دین په زده کړې پسې روان دی دته بخښنه نصیب کا په لاره کې به څومره غونډې پرتې وي دې غونډو به سوال کولو چې یا الله دې د دین په زده کړې پسې روان دی دته بخښنه نصیب کا په لاره کې به څومره ونې مخې ته راغلي وي مبارک ورته وایي دې ونو به سوال کولو چې یا الله دې د دین د زده کړې دپاره روان دی دته بخښنه نصیب کا دې صحابي مبارک نبی علیہ السلام وی بیا ورته نبی علیہ السلام هغه عمل خی چې بس ته سپینګیره شوم بیمار ما کمزور ما اډو کې مې وراسته دي نو نبی علیہ السلام مبارک ورته یو آسان عمل خی په اسلام کې تاسو یې زده کړئ تاسو یې وایي نبی علیہ السلام ورته وی اذا صلیت الصبح کله چې د سحر منځ ادا کی د سحر منځ دیو کو فقل ثلاثا درې ځل دا آسان کلمې دی دا وایا درې کرت دا وایا د مسند احمد روایت ته مبارک ورته وی درې ځل داسې وایي چې سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده آسان ټکی دي دا درې ځل وایا مبارک ورته وی تعافو من العما
الله به دې د کلماتو د برکت نه د ړوندوالي نه وساتي الله به د جزام نه وساتي الله به د فالج نه وساتي د مسند احمد روایت ته نبی علیہ السلام ورته وی دغه درې څلور ټکي دي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظیم وبحمده ګورس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده دغه درې څلور ټکي دي دا وایا الله تعالی به د ړوندوالي نه د نظر د کموالي نه د جزام نه د فالج نه دینه به خدای وساتي بیا وی نبی علیہ السلام راته چې اے قبیصه قل اللهم اني اسالك مما عندك وافد علي من فضلك وانشر علي من بركاتك دا دعا کوا چې اللهم اني اسالك مما عندك یا الله زتانه سوال کوم دا غس چې کوم لتا سره دي د خیر فضل وافد علي من فضلك یا الله په موږ باندې خپل فضل وکا او وانشر علي من بركاتك یا الله موږ باندې خپل برکات را خوار کا دا دعا کوا نو ګور غرض می د خبرې دلته چې صحابي مبارک د یوې مسلې د یوې خبرې د ذکر لپاره نبی علی السلام تراغي چې علم حاصله ول د یو خبرې نبی علی السلام ورته و چې پلار سمره کانیو سمره ونی وی سمره غونډي وی اټول ته د پاره د الله نه د بخنی او د مغفرت دعاګانې غوښتلې د علم سمره لوی مقام دی سمره لوی فضیلت دی سمره لوی فائدہ ده سمره لوی خیر دی پکې خو هلا چې دا علم نافع وي په دې علم باندې عمل شي او چې عمل پینی وي نو دغه علم بیا په انسان باندې حجت ګرځيږي دغه علم په دې انسان باندې بیا دلیل ګرځيږي د علم په فضیلت باندې لقمان حکیم سے بخپل زوی تویل لقمان حکیم سے زوی تویل یا بنیا علیک بمجالسه العلماء پتا باندې لازم دی د علماء ناس دی وګوره زه بار دا خبره کوم عالم تر عالم فرق کوي زه د بد علماء بیان درته اوس د احادیثو نه کوم چې په علماء کې خمشته او خراب همشته دا چې لقمان حکیم سے زوی ته وی د علماء ناس ته کوا یا ما تیر جمعه څومره احادیث په فضیلت د علم او د علماء کې بیان کړیو دا اوس کوم حدیث د قبیصه رضی الله عنه بیان شو دینه کوم علماء مراد دي عالم تر عالم فرق کوا هغه علماء چې هغه په خپل علم عمل کوونکي دي هغه علماء چې هغه پړ کې د خدای نډیر یریدونکي خلق دي هغه علماء چې هغه د خپل ژوندۍ په علم باندې خسته کړي دا او علم د الله د رضا د پاره او د دین د خدمت د پاره زده کړي دي دغه علماء یادې ګورم علم د نبی علی السلام او د تمام انبیو میراث ده خو د نبی علی السلام نه هغه علم را پاتې دي چې کوم علم نافع او پغی باندې به عمل کولو اوس خنن سبا مولیانو علم کو ټکی عمل به نه کوي نو دا علم دا خو د الله تعالی حجت دی په دې علماء باندې بیرته دا خو د دې لپاره نافع نشو کنه عبدالرحمن بابا نه فرمای په صحبت د علماء بسر زرش کوي کانه او یا لوټه د صحرا اوس د علماء په یو مجلس کې یو کانه تکي دی یو غونډه یعنی یو بیکار او بی قیمت شي زرو تراشي یو ډیر بیکار سړی مور تراشي خو د علماء هغه مجلس ته هغه علماء چې هغه د خدای نه یریږي هغه جامع د علم ظاهر او د علم باطن وي مشرف په حقیقت باندې وي خپل ډیر د خشیت خداوندی او د معرفت د خدای نه ډک وي دغه عالم سره کېناسته نو کته غونډه یې کيو کاني غونډه کې بی قدره یا د غونډه غونډه کې بی قدره یا د کاني غونډه کې سخزړې نو د عالم په مجلس کې الله تعالی تانه چې کوم دی یو بهترین ملغلره جوړ کی تانه الله تعالی یو تریا تانه الله تعالی څنګه مرمر جوړ کی په مجلس د علماء بسر زر شي تانه بس سونه جوړ شي ډیر قیمتي بشي او کچرته د هغه علماء لاس تلاړي چې کوم علماء په صحیح معنا کې د خدای نه یریږي کوم علماء چې عاملین په علم باندې خپل باندې دي په خشیت لري دغه علم باغی باندې حجت نه دی دغه لپاره حجت دی دغه علم نافع دی دغه علماء ناس ته خلکو ته فایده ورکړي نور خو مونږ مليانو سره ډیر کینو تر اوسه ته نس خیر واغست الټا زمون په ناس ته باندې مولانا سیم په غیبت هم شروع شي په دروغ هم شروع شي غب شپ او په خندګانو په لطیفوم شروع شي دغه علم به دا بس مولانا مثال د خبري غرض د خبري می دا غدي چې کوم عالم کې د خدای ير نه و د مجلس هم اختیار و دی مولا تخپل علم فایده ورنکا نو د علم به مو تعالی سره خیر او فایده راکړي
د د خپل علم نه په خپل سخیر وانه غستو د د علم به موت ته سخیر او فایده راکړي داسې علماء سره ناستیو کا چې په خپل باندې په علم خو عمل کوي کنه نو بیا داغه په خبره کې اثر وي داغه په واعظ کې اثر وي داغه په مجلس او ناستی کې اثر وي مولانا لقمان حکیم هغه خپل زوی ته ویل وی بچیا علیک بمجالسه العلماء پتا باندې د علماء ناسته او مجلسونه دا لازم واسمع كلام الحكماء او اورد حکماء او خيار خلق خبري اورا فان الله لا يحيي القلب الميت بنور الحكمه الله تعالی ژوند کوي مړ زړه لرا په نور د حکمت سره په فیوزات او انوارات سره په تجلیات سره دا هغه عالم په مجلس کې بس تاسو زړه په ژوند شي حیات کو مومي تاسو زړه په ژوند شي د دې سمانه بعضی مولیان داسې مشته چې هغه مړه حیات قلبي او د زړه ژوند کېدل دا د مولیا داوی د پیرانو د ځان خبرې دي داوی په حدیثو کې نشته زوی مستعلم او مطالعه کمزوري ده هغه ورځ باندې چې په قیامت با ورځ د قیامت د بعضی حدیثو کې دا راځي چې کوم انسان دا 15 شپې ژوند دی یو سوچ په ذکر راغلی دا هغه د اصله په ورځ باندې نمرې په کوم ورځ د خلکو د زړه نمرې زړه به ژوند دی د قیامت ورځ اصل دی حیات قلبي پوری وایم یا دلته لقمان حکیم سے وای لا يحيي القلب الميت بنور الحكمه استاد مړ زړه الله تعالی په نور د حکمت باندې نور دا واحد دی او انوار جمع ده په انوارات او په فیوزات او په تجلیات او استاد مړ زړه دا الله را ژوند دی وګرځي دار ول عالم په صحبت کې خو حیات قلبي نه وي نه پکې فیض وي نه پکې انوارات وي نه تجلیات وي دا هغه علما چې هغه راسخین فی العلم دي دا هغه علما چې جامعین د علم ظاهر او د علم باطن دي دا هغه علما دي چې په معرفت د خدای باندې او په خشیت باندې مشرف ګرځېدلي دي دا هغه علما یادي چې دا علما د خاوندان د علم نافع دي هغه علم ورته خدای ورکړي چې هغه نافع علم دي چې هغه په حقیقت کې میراث د انبیاء کرامو ده هغه مبارک ورته وایي کما یحیی الارض المیتة بوابل المطر لقمان حکیم سے بزوی طویل دا مړه ځمکه په دې باران په دې ساس کو څنګه را ژوندی شي راشنه شي وټو کېږي خسته شي چې باران وشي دکه رنګ د اولیاء یا د علماء په مجلس کې چې کېناستې او د هغې د حکمت خبرې اوري او د هغې د فایدې نه ډکې خبرې ته اوري نصیحت اوري قبلې یې نو ستا دا مړ زړه به الله تعالی په انواراتو فیوزاتو را ژوندی وګرځولی کړي دې سره به را ژوندی شي خجی دا علماء عزت کوي قدر او وقار کوي خدا هغه عالم چې هغه د صحیح عقیده خاوند کوم عالم چې بیکار وي بد عقیده وي او دغه عزت او اکرام کې نو تا هغه سره په دین نړولو کې حدیث کې وایي امداد وکړو د دین په بربادولو کې د دین په تباہی کې تا هغه سره امداد وکړو کوم عالم چې په علم باندې عمل نه کوي نو دغه د مجلس نظام ساته داغه عزت دومره مکوا قدر مکوا تاسو عوام خ خلک یې تاسو وای چې بس چا ویل چې زه ملایم عالم یم نو بس تاسو وای زمونږ د سر تاج دی یاره عالم دی مونږ یې ځکه قدر کوو نه مشکات کتاب العلم کې یو حدیث دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو شخص راغی ورته وی قربان په مختص مکه بد خلک سوق دي مبارک ورته وی د بهترینو تپوس کوا بد خلک پریدا هغه صحابي ورته بیا وی نه قربان په مختص مکه بد خلک سوق دي نبی علیہ السلام ورته وی د بهترینو تپوس کوا بد پریدا نو دا شخص ورته بیا وی قربان نه په مخدز مکه باندې بد خلق را توخایا چې زه د نزان بچ کم ځان ته نو ساتم نو نبی علیہ السلام مبارک ورته وی ان خیر الناس تحت ادیم السماء خیر العلماء وان شر الناس تحت ادیم السماء شریر العلماء د اسمان د چت نه لاندې په مخدز مکه بهترین خلق دا بهترین علما دي هغه علما چې هغه د فتنې سبب نه وي هغه علما چې په وړو وړو خبرو باندې په امت کې یو تفریقه نه جوړي امت د کفر او د شرک ټاپې پار چا نه لګي هغه خلک چې هغه د عالم د اصلاح لپاره وخت ورکړي هغه علما یادېږي په خپل علم عمل لري پړه کې خشیت لري د خدای نه یریږي په وړه وړه خبره باندې امت مسلمه تکفیر نه کوي مالا نن ډېر افسوس په یو خبره راشي چې که یو طرف ته مونږ تاسو وګورو نو دوه او یا ډلې دي دا خبرې ولګي په غور وسورئ
یو طرف ته کومو تاسو ګورو اسلام کې 2 گمراه ډلې دي اسلام تفریقې کو دی وی زه په حق مغه په نه حق دی هغه وی زه په حق مغه په نه حق دی یو طرف ته خدای کیسې روانه بل طرف ته چې دا کوم ډله په حق د ناجیه ده ناغي په خپلو کې څومره اختلافات دا قادری صاحب دی دا چشتی دی دا سهروردی دی دا نقشبندی دی دا د فلانی استاد شاګرد دی دا د ډنګلی په دې اهل سنت کې بعض علما د بریل هم شته او بعض د دیوبند هم شته ا د بریل د دیوبند سره وړاندې د دیوبند د بریل سره وړاندې په وړو خبرو باندې څومره خلک زد بازی کوي او د یو بل د فتنې ته هوا ورکی لګیا دی او د اور ته هوا ولمن ورته وهي په دې عالم کې څومره غټه فتنه ودروله دا د فلانی استاد شاګرد دی او دا د فلانی پیر سے مرید دی بده د باغ سره نه لګي داغه بده سره نه لګي دا ولی مونږ تاسو د خپل اسلاف او تاریخ ولې هرک زمونږ استاد امام سے امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه هغه مبارک چې وفات شو څه زمانه بعد یو بل امام سے دا غنوم دی امام شافعی سے امام شافعی سے د مذهب امام دی لکه څنګه چې زمونږ استاد امام سے د لوی مذهب امام دی دا امام شافعی سے هم د یو مذهب امام امام شافعی سے مبارک بچ کله یو مسله کې گیر شو او اجتهادي مسله به د مبارک ته مشکل پیدا شو نو دی به زمو استاد امام صاحب د قبر خوا لراغه التبه 2 رکعات منځ د الله د پاره ثواب به د امام صاحب روح توبه خلو او سوال به کو چې یا الله د په خاطر زما د مشکل آسان کی نو الله به مسله آسانه ولا مشکل به ورته خو آسانه ولو خو امام شافعی صاحب چې وو نو د هغه مذهب داله هغه مبارک مذهب داو هغه ته چې کوم حدیث رسیدلی هغه په مانځ کې رفع الیدین کول دا رفع الیدین چې دا کم راغلی دي نن سبا د بعض خلک چې دا اهل حدیث ځان ته وایي غیر مقلدین وهابیان دا خو د مذهب نه خوارج دي دا خو بيدینه خلک دي خو صرف تفریقه جوړي په قوم او امت کې نور مذهبونو ته خو دې شرک وي لګیا دي د اسلام د ډیرو شذونو نه منکر دي پسې بلاشه امام شافعی سے په مذهب کې رفع الیدین خو چې امام شافعی سے بکله راغی او د امام صاحب د روزي په خوا کې به منځ کول نو زما وروره امام شافعی سے بخپل مذهب پرې خودو هغه حدیث باندې به عمل پرې خودو وې د امام صاحب مبارک احادیث ته دار رسیدلیو د مبارک مذهب دال چې رفع الیدین باندې کې وګوره د امام صاحب مبارک د وفات نه بعد به داغه دومره لحاظ او خاطر کولو چې د هغه د قبر په خوا کې به رفع الیدین نه کول بغیر د رفع الیدین نه امام شافعی سے منځ دا کولو یاد ساته زمون اسلاف خدغه سي خلق چې د یو بل خواته بلاړو نو داغه د خاطر نه بچ کم دغه خپل مذهب هغه به ترک چې د روحانيت به معنی خفن شي او نن مون سسونک سبم نه ومنو زکه سوچو کوم زما دي قادری روریانو زما دي نقشبندی روریانو زما دي چشتیانو زما دي سحر وردیانو خپلو کې په دې وړو خبرو باندې څومره هوا ورنکا څومره غټ فتنې جوړې کی افسوس کدی بل طرف ته سوچو کم چې علما د دیوبندي هغه کې ډېر خلک تیر شتا کم چې علما د بریل دي ډېر خلک پکې شته دي دواړه طرف ته دا باندې چې ګنې علی الاطلاق او ټول پټول باندې بریلیان کافر دي یا ټول پټول دیوبندیان کا نه خو خراب پارډل کیوي اوس په دغه څه بچرم نه وي خو خراب په هر چا کې شته کم چې د اهل سنت په معیار برابر دي دواړه طرف نه هغه کې په خپل کې څومره اختلافات د یو بل تکفیر پورې بازي لاړ کفر نسبت یو بل تکي د گمراهۍ او د ضلالت نسبتونه په وړو خبرو یو بل تکي افسوس افسوس لما د خبري غرض دلته صرف داله ګوره د عالم په قدر کې عزت بکې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحابي وي په مختص مکه بهترین خلق بدترین خلق سوق دي مبارک ورته وي د اسمان د چت ملان دي بهترین خلق هغه علما دي کوم عالم په خپل علم عمل لري د خدای نه یریږي دغه علما بهترین خلق دي او بیا ورته وي په مختص مکه بدترین خلق هغه علما دي هغه عالم چې په خپل علم عمل نه کوي هغه عالم چې هغه د فتنې سبب ګرځيږي هغه عالم چې هغه په لکه د خدای ير نه وي هغه عالم چې هغه په معرفت د خدای باندې مشرف نشي دغه علم د الله تعالی نه د لريوالي ذریعہ ګرځيږي دغه عالم په مختص مکه بدترین خلقو کې شمار او حساب دی دا زنه نبی عليه السلام وای تاسو به د علماء قدر کوي خو هغه عالم چې هغه صحیح عالم وي او چې کوم بيدینه وي نو ګوره حدیث کې وایي د دغه سي بدعتي گمراه قدر او عزت کول دا د اسلام نړول دي د اسلام رانول او ختمول دي
د هغې به قدر نه کړي. دغه رنګ د علماو باره کې ما دا خبره کوله چې کوم عالم په علم عمل نه وي د هغې باره کې یو څو وعیدات امې بیانول دا لږ واورئ. علم چې سړی حاصلوي نو د ده مقصود به څه وي؟ مقصود اصلي د ده به د الله رضا وي. په علم عمل به وي، د معاشري اصلاح به وي، د دین خدمت به وي. دغه دپاره به علم حاصلېږي. بعضې خلک به داسې چې هغې علم حاصلوي یاره وي دا فلاني ته اوس وګوره دا ملا دی که نه څومره عزت والا خدای ورکړی چرته لاړ شي څوک وله تحفې روړي څوک وله لاس څپوي څوک وله دا روړي څوک وله دا کوي او لا خبرې کړي نه چې بیا خلکو د هغه خبرو به منلي وي او دا مطلب لکه بعضې ښه زندګي وي تېرې دا وګوره ښه ګاډو کې ګرځي ښه خوراک کوي ښه جامه اغوندي نو یاره وي کمام دا بچې ملا کو نو مزې به کوي اورې هر ټایم به ګېډه غوړی دا بعضې خلک نو ګوره ستا دلته د علم د حصول نه هغه نیت خطا دی نیت دی خراب دی. علم چې سړی حاصلوي مقصود اصلي د ده به د خدای تعالی رضا وي د خپل ځان اصلاح د معاشري اصلاح به وي د ده مقصود اصلي به د الله تعالی د دین خدمت به وي دغه دپاره به د علم حاصلوي. اوس چې یو سړی د دنیا د غرض دپاره علم حاصلوي نو نبي علیه السلام مبارک څه فرمایي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. دا ابو داود روایت تے ابن حبان هم ذکر کړي ابن ماجه هم ذکر کړي. نبی علیہ السلام فرمایي وای چې کوم انسان علم حاصل کی هغه علم چې پاغي د خدای رضا حاصلېږي دا علم د دنیا د پاره حاصل کی د دنیا د پاره کاغه د دنیا شهرت مطلب یو که د دنیا د ګټي خود د دنیا د پاره د علم حاصل کو الله محبوب فرمایي دې به د جنت خوشبوئی په قیامت کې ونه ویني د جنت خوشبوئی د جنت بوی هم په د باندې حرام دی منع دی. دغه مولا سره د علم دې به چرم جنت ته لاړ نشي. علم صحیح د ډېر لوی دولت دی خو که چېرته د علم د خدای د رضا دپاره حاصل کړلی شي د دین د خدمت دپاره حاصل کړلی شي د معاشرې د اصلاح دپاره حاصل کړلی شي بیا دا عالم د چې دا کم علم حاصل کړی دی نو دی به دا خپل علم بیا پټوي نه که چېرته ده د علم پټولو نو د هغې باره کې بیا ډېر وعیدات حدیث کې ذکر دي. یو روایت کې داسې راځي من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامة بلجام من نار. چا نه چې د یو مسلې باره کې د علم تپوس شو او ده ته غز ده و ده دا پټ که دا علم دی مولا دا مسله پټه کا نبی علیہ السلام فرموئی دی مولا تب اللہ پا قیامت کی دا اور قیزی ورواچی دا اور واگی با ورطا خلق کی واچی جہنم دا بیرا کاگی. علم با علم نہ پٹھئی دے با دی علم نشر و اشاعت پا دی خلقوں کی کئی ہے دا غرنگ چکم نے بل حدیث کی دا سے رازی اذا لعنا آخر هذه الامت اولها کل چلعنت شروع کی اخر دا دی امت پا اول باندے یعنی کله دا خبر شروع شو چې خلک کوئی مشران نه پوهېده مشران کمقلو مشرانو پسې به نه ځي مشران خو ډېر داسې چې کله د دې اخر امت رولګېدو په اول د امت پسې خبرې شروع کړي لعن طعن شروع کو د هغې بېعزتي شروع کا نبي علیه السلام فرمایي په دغه وخت کې فمن کتم حدیثا فقد کتم ما انزل الله کوم انسان چې په دغه وخت کې خدای علم ورکړی وي او د دې بيدینو خلکو مقابله ونه کړي د علم پټ کو نبی علیه السلام فرمایي دغه کتاب پټ کو کوم چې الله مونږ ته نازل ګرځولی د گویا کې وحی الهي پټه کا د گویا کې قرآن پټ کو دغه عالم لره پکار دی چې دی به د علم ښکاره کوي دی به د باطلو مخنیوی کوي دی به حق وایي دی به خلکو ته علم رسوي دی به خلک د فتنهګرو د فتنې نه آګاه ګرځوي. دغه رنګ حدیث مبارک کې داسې هم راځي مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به مثال د هغه ملا چې علم حاصل کی مثال د هغه مولا نصب چې علم حاصل کی علم او بیا دې د علم خلکو ته نه بیانوي لکه بعض شته داسې چې علم وکړي عالم شي او بیا د دنیا کار ته املا تړلي درس تدریس نه کوي وعظ نه کوي خدمات نه کوي. مبارک فرمایي دغه مولا مثال داسې دی کمثل الذي يكنز الكنز لکه یو سړی خزانه جمع کی پیسې جمع کوي لګیا دی او خزانه ډکه کی ثم لا ينفق منه او دی بیا د دې پیسو نه خرج کوي نه په خپله خوري نه په بل چا باندې خوري نو دا خزانه دته څه فایده ور رسول شي جواب را نه غي. دک مثال د هغه مولانا صاحب د علم دی
چې کوم علم وکړي او د علم د فراغت نه بعد بیا یا چې کوم دی چېرته د عطرو دکانې کولو کړی وي او یا ټیکسي چلی او یا چې کوم دی چېرته نور داسې کاروبار د دنیا کوي نو د دغه علم د حصول نه مقصد څه شو چې نه پې تا ځان ته خیر ورسولو نه دې پې معاشرې ته خیر ورسولو نه دې پې د دین خدمت وکړو نه دې پې د خدای رضا او دین او هغه مطلب د خدای قرب حاصل کړو د دغه علم نه فایده بیا تا ته څه ورسېدله الله دې مونږ تاسې د دغسې قسمه خلکو نه وساتلی کړي ښه دغه رنګ چې کوم دی د بې عمل علماء باره کې کم عالم چې په علم عمل نه وي د بخاري روایت کې راځي اسامه ابن زید رضی الله عنه او ما د نبی علیه السلام مبارک نه اوریدلی یجاء بالرجل یوم القیامه د قیامت ورځ باندې به یو سړی راوستی شي ګوره دې ته لږ توجه ستاسو د ټولو برابره غواړم د قیامت ورځ باندې به یو شخص راوستی شي فیلقا فی النار په جهنم کې به الله واچي چې کله په جهنم کې واچولی شي پړمخې نو فیدورها کما یدور الحمار برحاه داسې به په جهنم کې تاویږي لکه د ارټ دپاره چې دا خر یا د اغوایي واچولی شي دی څنګه پسې تاویږي دغه رنګ به دا خر تاویږي دغه رنګ دا کس چې په دې اور د جهنم کې واچولی شي دی به په دې جهنم په دې اور کې به دغسې تاویږي ګیر چاپېره به تاویږي او چغې به وهي فتجتمع اهل النار علیه دا جهنمیان به پې راجمع شي د جهنم دا نور ګناهګار دا ټول به ورته راجمع شي فیقولون یا فلان ما شانک دا د جهنم دا ګناهګار به ورته ویې فلان کیا دا ته ولې دلته راغی دا ته ولې دومره چغې وې دا تا ته ولې دومره تکلیف دی دا ته ولې داسې شوې الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر دا چې کوم نن سبا مونږ ته امر بالمعروف ولا نهی عن المنکر ولا ګرځي دي دا په کلو غوږ دا چې خلکو ته وایي مونږ دین بیانوي او سی روزې له روزو څلوېښت ورځو له شبې جمعې له روان دي لږ په کلو غوږ واوري دغه بې عمله به الله تعالی په جهنم کې واچي نو لکه د خر به تاویږي چغې به وهي جهنمیان به ورته راتو شي هلکه وي دا ستا څه حال دی تا هغه نه وي چې تا به مونږ ته ویل چې دا کار کوئ امر بالمعروف به دې کولو نهی عن المنکر به دې کولو تا هغه امر بالمعروف والا نه تا هغه نهی عن المنکر والا نه تا هغه نه چې خلکو ته به یې تبلیغ کولو تا هغه نه چې هغه مونږ ته به دې ویل دا ټیک دی او دا غلط دی تا هغه سړی نه اوس خو تم په جهنم کې پروت یو دومره چغې وهي چې ستا د چغو نه مونږ په عذاب او په تکلیف کې پراته یو فیقول دی به ورته وایي کنتو هم زه آمرکم بالمعروف ولا آتیه وانهاکم عن الشر ولا آتیه بالکل ما به تاسو ته امر بالمعروف کولو خو خپله مې په ټکي عمل نه دی کړی تاسو به مې د بدی نه منع کولی خو خپله ترې نه ذره هم نه منع شوی تاسو ګورو نن سبا دغسې قسمه خلک شته که نشته بل ته خو ښه تبلیغونه کوي خپله د حرامو نه ځان ساتي سود نه ځان ساتي ما ته ښه معلوم دي اجتماع تله باړې نه د چرسو ګاډې ډک تله اجتماع او ښه کټاس تبلیغیان دي او دلته به د کارخانو نه پورته د چیک پوسټ باندې دلته نږدې ونیولی شو بیا او بیا څو عمر کېد پرېښوت 25 کاله تېر کړو چې جیل ته به څوک ملاقات نه ورغه نو والله بس د الله په لاره کې وتې وم دې ظالمانو را سره غوټه کېښو ویې نیوله او دا شکر دی چې په ښه کار کې نیولی شوی یم زمونږ د دې علاقې و زمونږ داسې لرې عزیزانو کې به هم راځي او همیش دپاره هم دغه کارونه کړي او کوي یې غرض مې دلته دا دی چې بې عمله ملا وي او که واعظ دی بې عمله عالم دی او که تبلیغي دی خو چې دی بل ته لګیا یې وایي یې که نه خپله پې عمل نه کوي نو په جهنم کې به پړ مخې ورګزار شي لکه د خر به حدیث کې وایي تاویږي چغې به وایي جهنمیان به ورته راغونډي د چغو نه به یې تنګ وي دلته به وایي تا هغه نه چې مونږ ته به دې ویل چې دا کوئ دا کوئ او دا مه کوئ خپله دې دا اوس دا ته ولې دی به ورته وایي تاسو ته مې ویلي دي خو خپله مې په ټکې عمل نو ځکه زما دا عذاب وګرځېدلو ای زما طالب وروره ای زما مولانا صاحب مونږ سره خو د بل د آخرت فکر شته دی خو د خپل آخرت فکر را سره ولې نشته مونږ سره نن د خپل دنیا او د بل د عوامو د آخرت فکر دی مونږ مولیانو سره
بل ته چې خبرې کوو عوامو ته ودرېږو نو جهنم هم ورته یادو عذاب هم یادو گرفت هم یادو قبر هم یادو لحد هم ورته یادو یې زنکدن هم ورته یادو یې فرشتې هم ورته یادو منکر و نکیر هم ورته یادو یې خو ما مولا پسې به ولې دا نه راځي دا زما مولا د پاره نه دي که زه په دې علم عمل نه کم نو زما خو به ستا د امین سخت عذاب وګرځېږي که نه زه په ځان ولې رحم نه کومه چې زه بل ته لګیا یم بیا حدیث مبارک کې داسې هم راځي نبی علیه السلام فرمایي وي زه په شپه د اسرا باندې چې کله تېرېدلم په یو قوم په معراج په شپه باندې ویمکة تقرض شفاههم بمقارض من نار د اور په کینچانو د هغې نه به دا شونډې کټ کولی شو وی ما تپوسو کو جبریل علیہ السلام نا چې من هؤلاء یا جبریل دا سوق دی جبریل علیہ السلام دا سوق دی و جبریل علیہ السلام را توی خطباء امتک الذین یقولون ما لا يفعلون دا استاد امت هغه واعظین دي هغه علما دي چې خلکو ته به خبرې کولې او خپل په عمل نه کول اوس دغه په جهنم کې دغه عذاب دی وګوره ورته دغه عذابونه دي اوس زما د عالم به سهل وي چې ما ته هغه امین بیا په جهنم کې راځي او ما ته وایي چې ستا د چغو نه خو زم تنګ راغم او لکه د خر د مولا بیا په دې جهنم کې تاویږي او برړانګې وایي څه حال به یې په دغه ورځ باندې نو موږ لره پکار دي چې په خپل ځان باندې لږ رحم وکړو په خپل ځان ولې رحم نه کوو دغه رنګ حدیث مبارک د طبرانی کې داسې هم راځي یاره ډېر عجیب روایت دی نبی علیه السلام وایي ان اناسا من اهل الجنة ينطلقون الى اناس من اهل النار قیامت کې جنتیان خلق براشي د جهنميانو خواته براشي د جنتیان او دی به ورته فیقولون ورته وایي بما دخلتم النار دا جنتیان به د جهنميانو ته ویل چې تاسو جهنم ته په څه خبره باندې راغی تاسو ولې خدای په جهنم کې واچولی تاسو ولې جهنم ته راغی فوالله ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا منكم قسم په الله دا مونږ چې جنت ته وی راغلی نو مونږ په هغه خبرو راغلی چې کوم تاسو نه زده کړي دي نو ستاسو په هغه واس خو مونږ عمل وکړو مونږ جنت ته راغو تاسو خو علما وایي تاسو ولې الله تعالی په جهنم کې واچولی نو حدیث کې راځي وی دی به ورته وایي انا كنا نقول ولا نفعل مونږ به تاسو ته خبرې کولې خو خپل هم په عمل نه کولو زمونږ په خبرو تاسو عمل وکړو تاسو جنت ته راغی او زه دا په جهنم کې پروت یم د بې عمل عالم دپاره دا د عبرت مقام دی هغه عالم چې پړه کې د خدای یره نه لري هغه عالم چې دا علم د دپاره نافع ثابت نشو دا د هغې دپاره د نصیحت خبرې دا خپل ځان ته کوم د ځان غوندې نورو مولیانو ته یې کومه او ځان ته یې کومه الله دې موږ ته په دې خپل علم باندې عمل راکړي دغه رنګ نبي علیه السلام مبارک فرمایي امام بزار دا حدیث ذکر کړی نبی علیه السلام وایي مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثال دا هغه مولا چې خلقو ته د خیر لارې ښیي خلقو ته دین بیانوي او خپل ځان هېر کړی عمل پې نه کوي مثل الفتیلة تضویء على الناس وتحرق نفسها د ده مثال داسې دی لکه د باتی د ډیوه کې خلک باتی ږدي یا لاټین کې خلک باتی کېدي هغه باتی لګیا بله وي خلک ترنه فایده اخلي رڼا کړي ماحول یې ټول رڼا کړی وي خو خپله خو پې اور بل دی که نه خپله خو ټیم تل ټیم سوځي او ختمیږي که نه نبي علیه السلام فرمایي دغه مثال د بې عمله مولا دی دغه مثال د بې عمله عالم دی چې خلق خو د ده د علم نه خیر والي فایدې والي خو دی به په خپله اور د جهنم کې سوځېږي او ختمیږي او تباه او برباد به ګرځي ولې زه عالم په خپل علم عمل نه کوم ولې سره د علم د خدای نه یریږم او ګوره دا خبرم قابل غور ده قابل توجه ده دا حدیث توجه مشته جواب رانغی امام طبرانی دا حدیث ذکر کړي ابی هریره رضی الله تعالی عنہ دا حدیث راوی دی نبی علیہ السلام فرمائی اشد الناس عذابا یوم القیامه په ټولو خلقو کې سخترین عذاب په قیامت کې دا غچي د چا به وي عالم لم ينفعه علمه کم مولا ته چې خپل علم فایده ورنکا د دغه مولا عذاب په قیامت کې د ټولو خلقو نه سخت عذاب د صدخور نه به سخت عذاب د زناکار نه به سخت عذاب وي د شرابي نه به سخت عذاب وي د جوارګر نه به سخت عذاب وي د غل نه به سخت عذاب وي د لوتي نه به سخت عذاب وي د چا د هغه مولا چې کوم مولا په خپل علم باندې عمل نه کړي نن ما مولا سره ستا د آخرت فکر دی
تا ته جهنم هم یادوم، حساب و کتاب هم یادوم، پل صراط هم درته یادوم، د خدای تعالی په حضور کې هغه ودرېدل هم درته یادوم، زنکدن هم درته یادوم، قبر هم درته یادوم، عذاب هم درته یادوم. خو ځان مې ولې هیر دی؟ ما ته د خپل علم څه فایده راکړه؟ آیا صرف د دنیا د حصوله پورې؟ لکه چې وړاندې مې درته حدیث وویلو چې علم وکړي زده کړي او بیا دا علم خلکو ته نه بیانوي، درس نه کوي، تدریس نه کوي، د دې علم خدمت ته ملا نه تړي، د هغې څومره سخت مذمت بیان شي. دا علم موږ څه دپاره کوو؟ علم میراثه د انبیاء کرامو هله ده چې دا نافع وي. کوم علم چې نافع نه وي نو دا خو د انبیاو نه موږ ته نه دی پاتې علیهم السلام نه. هغې خو هغه علم خدای ورکړی و چې په دغه علم خدای ته رسېدلی او هر نبي د خدای تقوادار و، هر نبي د خدای پرهیزګار او متقي و. نو د هغې میراث کې هغه علم را پاتې دی چې هغه انسان ته تقوا ښیي، د خدای یره ورته ښیي، خدای ته سړی نږدې کوي، په شریعت باندې عمل کوونکی ګرځئ، معرفت د خدای ته سړی پې میلاویږي او رسېږي. دته په حیات قلبی لکه ما وړاندې حدیث درته ویلو د لقمان حکیم صاحب هغه قول چې روایت کې بیان د حیات قلبی د حیات د باطن سبب ګرځېږي. دغه علم نافع دی او چې دغسې نه وي نو نبي علیه السلام مبارک دام فرمایي څه وایي؟ د طبراني روایت دی، امام بزار هم ذکر کړی، حضرت عمران بن حسین رضی الله عنه حدیث راوی دی. نبی علیہ السلام وی ان اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسانی. مبارک وی ډیر هغه چې په تاسو باندې یریږم د خپل وفات نه بعد، چې تاسو کې به یو فتنه را پیدا شي، هغه عالم نه یریږم، هغه مولانا چې وي منافق په لکه خو د خدای یاره دومره نه لري او نه ایمان په خدای لري، خو په خوله دومره چالاک وي چې د خولې په صفایه باندې خلک مسخر کړي او خلک یې حیران کړي. نن سبا دا مداریان مولیان قسم دی انتها نه زیات دي او دا ګپ نه دی. تاسو نه یو تپوس کوم جواب به ټول راکوئ چې کوم شیز ډېر قیمتي وي هغه په دنیا کې لږ وي که ډېر وي؟ جواب رانغی لږ وي. او چې کوم شیز بې قیمته وي بیکاره وي هغه لږ وي که ډېر وي؟ چې څومره قیمتي شیز وي نو هغه به کم ملاوي او چې څومره بې قیمته وي نو هغه به ډېر زیات ملاویږي. دا یاد ساته. تاسو وګورئ سره زر او سپین زر، دا سپین زر لږ بې قیمته دي نو هر چا په لاس یو ګوتمه وي د سپینو وي د چاندی، خو په دې مجلس کې به یې ناست څومره کسان ناست یي په دې کې به د یو په لاس هم د سونې ګوتمه پیدا کړي. مثال د خبرې ویم قیمتي ده که نه؟ سونار سړی نشي اخیستی. دا زیړ وګوره هرې ښځې به په غوږ ډنډی او په لاس ګوتمې او دا غاړه میلونه مثال هر یو بچو، خو سره چې اوریجنل دی نه به ډېرو کم وسره. مثال ویم که بیا هم نه پوهېږي هیره چې کوم دی هیره یو خو زمونږ استازو دا هیره درنه غري هیره درته نه یادومه ښه هیره یادومه. دا هیره څومره قیمتي ده؟ دا به مونږ تاسې کې ډېر خلک داسې ناست چې لا موږ به په ویښه او په غړېدلو سترګو به هم چېرته لیدلې هم دا نه وي. هیره چې څومره قیمتي شیز وي نه په دنیا کې لږ وي. په دنیا کې ګوره اوس فی الحال په پاکستان کې 100 کروڑه خلک دي، 22 کروڑ نه کیسه ډېره اورېدلې ده. زموږ ستا په دې وطن عزیز په دې وړوکي ملک کې په دې وخت کې 22 کروڑ کسان کاسې مثال په دې لږ وخت کې 22 کروڑ کسان دي صرف په پاکستان غونډې غریب ملک کې. صرف د پاکستان خپل باشندگان یادو. دنیا چې د کمې ورځې نه الله باده کړې د هغه وخت نه تر دې وخته تمام انبیاء او رسولان چې راجمع کړي 1,40,000 دي. د دې خلکو په نسبت څومره لږ دي. اوس په دې زمانه کې 22 کروڑ کسان دي صرف په پاکستان کې، په حال دنیا کې هم نه یادومه. وګوره د دې په نسبت انبیاء ډېر ښه خلک دي نو خدای ډېر لږ پیدا کړي. ښه خلک په دنیا کې دا کم وي. غلبه د باطل چې ده که نه یا غلبه د خلکو د غلبې په وجه باندې به مونږ تاسې حق نه پرېږدو چې ګینې دا خلک ډېر دي دا نور هم ډېرېږي. نه 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 نه، کثرت د باطل او کثرت یا غلبه د باطل په دې باندې به مونږ تاسې حق نه پرېږدو. حق به راکلک رانیسو. دا خو اخر زمان دی، دې کې به وخت تر وخت اسلام کمزوری کېږي. نو هغه علما وګورئ، هغه علما وپېژنئ،
داغه علماء سره ناسته وکي داغه علماء صحبت اختیار کړي چې کوم په صحیح معنا کې د خدای نه یریدونکي خلک دي خاشعين دي داغي د صحبت تریاق او کیمیا وګڼي داغي لاسنیوي وکي داغي خدمت وکي داغي له دعا والي داغي له فایده واخلي یقین بالله الرجل لا يكون مؤمنا ترغی پورې سړی مؤمن نه ګرځيږي دا خبره خوري هیڅ یو سړی تر هغه مؤمن نه ګرځيږي حتی یکون قلبه مع لسانه سواء تر سوچ د هغه د زړه د هغه د جبه سره یو برابر دي دا څه چې په ژبه دا په زړه کې وي دا څه چې په زړه کې هغه په جبه باندې دي مونږ خو دې د سیاست وایي چې پړه کې مو یو سوي خلکو له دوکه ورکو خلک په اعتماد کې وهو خلکو ته دروغ وایو دا اسلام دی مونږ ته اسلام دا تعلیم نه راکړي اسلام دا دی ایمان دا دی مؤمن هغه دی چې دا هغه څه په خوله باندې یا په زړه کې څه په زړه باندې یا په خوله باندې وي ويكون لسانه مع قلبه سواء جبه د خولې سره خولې د جبه د زړه سره زړه د جبه سره دا یو برابر ولا يخالف قوله عمله او دا مخالف نوي عمل د قول نه مخالف نوي چې دا سوي نو په دې به عمل هم کوي او چې دا څه کوي نو دا د دوی نام ګرځي دغه سړی مؤمن دی او چې دا څه نه وي نو دا خو بیا منافق دی الله دې موږ د نفاق نه وساتلی کی الله دې د منافقت د زندګۍ نه وساتلی کی ما دا یو څو خبرې صرف په دې خاطر باندې وکړي اگر چې حدیث ډیر دي زموږ وخت پوره شوی بلکې اورېدلی هم دی عالم تر عالمه فرق وکوي بشک علم لوی دولت دی علم نور دی علم رڼا ده علم میراث د انبیاء کرامو دا علم د خدای د قرب ذریعہ دا علم د دین د خدمت او د دواړو جهانو د کامیابی ذریعہ دا خو کوم علم هغه علم چې په کوم علم کې خشیت وي هغه علم چې کوم علم کې د خدای قرب پروت وي کوم علم نافع وي هر پیغمبر علیہ السلام د خدای نه یریدونکي داغي میراث علم دی دغه علم دغه علم په وجه باندې بدی د خدای نه یریدل دغه علم چې رستو چا در اپاتې دغه د خدای یره رانغه ز بار بار دی خبر له زور ورکوم نو دغه ګور علم نافع نه دی علم خو خدای شیطان تم ور کړو کنه سفیده شیطان ته ورسېدل تاسو قران راوالی سورۃ جمعه کولو کې 15 آیات وګورئ د يهودو د بنو اسرائیل چا د چې الله تورات ور کړو د تورات علم ور کړو دا غي بیان الله کوي چې غي د تورات ما ورکو تورات حاصل کو عمل په نه کولو الله فرمایي دغه خلکو مثال د خر دی د خر مثال دی چې کوم عالم په علم عمل نه کوي مثال د خر دی او ما د توران د پښتو یو شعر ویلو عبدالرحمن بابا فرمایي علمیت د بی عمل عالمان علمیت د بی عمل عالمانو لکه گنج د کتابونو په خربار شي هر څومره علم کړي او عمل پنوي مثال د خر دی زنویم بابا عبدالرحمن فرمایي رحمت الله تعالی علیه زنویم د رب کریم قرآن سورۃ جمعه 15 آیات فرمایي الله دې ماتا او زما تمام علماء او طلبه ورونو ته خپل علم عمل را نصیب کړي او الله دې زمونږ د علم د خپل خشیت او د خپل قرب ذریعہ وګرځولې کی وما علی الا البلاغ واخر دعوایا ان الحمد